یو کس امام باقر علیه الصلاة والسلام ته راغلو، امام ته دی څه مولا ما څه خدای نه چې غوښتي دي نن ورځې پورې خدای مو ته راکړي دي، که اولاد مو غوښتی دی اولاد یې راکړی دی، که مال مو غوښتی دی مال یې راکړی دی، که خونه مو غوښتي دی خونه یې راکړي دی، او مکې ته زیارت نیت مه کړی دی، حج نیت مه کړی دی، نصیب شوی دی، هر یو شی ما ته قسمت کې نصیب کې شوي دي. زه ډارېږم څه دا شیونه ما زوال باعث جوړ نه شي، دا شیونه ما تباه نه کي، خدای نه مو ریا نه کي. ویلې څه هر چا ته نعمتونه میلویدای شي. یو نکته ذکر کوم، د نعمتو ورکوله یا نعمتو خستله داسې نه دی څه خاص چا سره تعلق لري، او دې دلیل نه دی چې چاته نعمت میلو شي د ښه سړی وي، چاته نعمتونه ظاهري مال و منال نشي میلو بد سړی وي. ګرچې قرآن کې رغلی دي څه ځنه کسان دا سوچ کوي چې یاره مثلا که غربت ورباندې راشي، فقر ورباندې راشي، غریبانه ورباندې راشي، هغوی سوچ دا کوي چې یاره مو لکه خدای نه وریا یو یا خدای د مو توهین کړی دی. فیقول ربی اهاننی، هغه یې خدای د مو اهانت کړی دی، خدای د مو توهین کړی دی. خو دا صحیح نه دی دا خبره. یو ځنه کسان ته څه دولت میلو شي، هغوی یې فیقول ربی اکرمنی، خدای د مو عزت ساتلی دی، خدای مو ته عزت راکړی دی. نه داسې نه دی، څه چا ته چې میلو شي وي دولت یا سرمایه او چا سرمایه نه وي، نو دا دلیل نه دی دغې خبرې باندې چې دا سړی خدای ته نږدې دی، سړی خدای نه وریا دی. شوله نشوله دواړه امتحان دی. امام څه کله دغه کس ورته وویل څه مولا ما ته هر چې میلویږي، هر چې ما سره شته، دا خو د ما زول باعث جوړ نه شي. امام ده ورته ویل څه آیا ته کوم حقوق در باندې واجب دي، خمس و زکات هغه د لنډوي، آیا د خدای شکرګزار یې، آیا د خدای عبادت کوي؟ هغه ورته ویل څه مولا. بیا امام ورته ویل څه مما رزقناهم ینفقون، ته مه ډارېږه، تا ته کوم شی څه خدای در کړی دی هغه رزق دی چې هغه ته خدای لاره کې خرج کوای شي، دا د خدای تانی لطف دی، کرم دی. یاد وساتوی زندگی واقعا څه دوه قسم ته دی. یو انده مادي زندگی د دنیوي زندگی چې انسان یې تیروي، دنیا ځان دپاره هدف وګرځوي چې ډېره بده دی. اما څه کله موږ یې اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد، خدای اهل بیتو په شان د زندګي متنصیب کړي. څه صفات دي؟ زه غواړم دغو صفاتو طرف ته لږ تاسو توجه تاسو ته ډېر کم. یو حدیث دی باقاعده، دی حدیث لږ وضاحت درته کوم. چې کومې شپې پیغمبر اکرم معراج ته لاړ و، پیغمبر اکرم معراج کې پروردگار عالم ورته وویل یا احمد هل تدری ای عیش احنا و ای حیات ابقا، ای حبیبه د ما تا ته پته دی چې کومه زندگی ماندګاره دی، بکی دی، جاویدانه دی، ښه زندگی دی، خوشګواره زندگی دی. خوشګواره زندگی دا نه دی چې انسان ته خدای دولت ورکړي، مال و منال ورکړي، پس هغه زندگی خوشګواره وي. زندگی په دولت او په سرمایې او په کور او عمارتو او بلډینګو باندې خوشګواره نه کیږي. ډېر داسې کسان به تاسو لیدلي وي چې هغوی ته ښه دولتونه میلاو شوي دي، ښه سرمایه اوسه شته، ښه هر څه وسایل ورسره شته دي، خو بیا هم زندګۍ تنګه دی، زندګۍ کې مایوس دی، افسرده دی، پریشان حال دی. کله پروردگار عالم پیغمبر ته وویل چې تا ته پته دی چې کومه زندگی ماندګاره خوشګواره دی، ښه زندگی دی، بهترینه زندگی دی؟ پیغمبر ته ویل اللهم لا، پروردگار نه پوهېږم دغه شي باندې. هغه پیغمبر څخه د بشریت مدرس و استاز دی، اما کله پروردگار په مقابله کې دی نو بیا پروردگار ته یې چې خدایا ما ته پته نشته دی چې خوشګواره زندگی کومه یوه دی. پیغمبر اکرم ته پروردگار عالم د خوشګوارې زندگی صفات ښیي. ګرچې خوشګواره زندگی ځنه روایتو کې علامتونه خیلی شوي دي، همدا څه خدای انسان ته ښه من سعادة المرء المسلم الزوجة الصالحة والولد الصالح والمسكن الواسع والمركب الهني. شته روایتو کې چې کوم کس ته انسان ښه نیکه صالحه زوجه ورکړې وي، ښه اولاد یې ورکړی وي، ښه ګاډی وي، خپله ښه خونې وي، دا هغه بالاخره زندگی د دنیا زندگی خوشبختۍ یا د سعادت یا د خوشګوار شولې علامتونه دي. اما زه بل پهلو حوالې سره ته یم څه پیغمبر اکرم ته دغه حدیث معراج کې پروردگار عالم اما العیش الهنی فهو الذي لا یفطر صاحبه عن ذکری، خوشګواره زندگی هغه دی چې بنده اما ذکر نه مخ نه وړي، اما ذکر طرف ته توجه وي، اما ذکر ورکې کوای شي، اما ذکر ورکې قوي وي. ذکر خدای لفظي نه دی چې ما و تاسو لا اله الا الله ذکر کوو، سبحان الله ذکر کوو، تسبیح الولي والمن، صرف دا نه دی. ذکر لفظي دوره مهم نه دی، ذکر عملی ډیر مهم دی. ذکر عملی چی شی دی؟ انداز انسان خدای ځان باندې حاضر و ناظر ګڼي، انداز انسان هر وخت
خدای حضور کې ځان ګڼي، هر یو کار څه انسان کوي پروردگار عالم حسابی ورکی. که چیرې بیله دی سوچ کوي څه دویم کس خدای شته، 2 کسان دي سوچ کوي څه دریم خدای دی، 3 کسان دي څلورم خدای ځان سره حسابوي. لکه څنګه کربلا کې مولا امام حسین هر ټایم کې د خدای ذکر کولو، هر وخت کې خدای یادولو. هغه ټایم کې څه کله گودال کې اخیری لحظات و د مولا، نو بیا هم خدای یاد کړلو. رضا بقضائه و تسلیما لامره.